د بلوچستان کې د گوادر په خوا کې دغه درنه چې کومونه د 11 ورځې جاری و د بي واي سي بلوچ یکجهتي کمیټې چې کوم دینو داغه غوښتنې مین سوې اولنې غوښتنه داغه دا و چې بلوچ نسل کشي دي بند کړی شي دویمه غوښتنه داغه دا و چې جبري گمشدګیانی یا میسنګ پرسنز کې کوم د بلوچیانو دي نو هغه دي بند کړی شي او درېمه هغه وی چې د وسایلو دي منصفانه تقسیم وکړي شي بیا حکومت راغی او حکومت کې ناستو یو معاهده وکړه چې پراجي مچي کې چې کم شهیدان شوي دي کسانو او کم زخمیان شوي دي نو د هغوی اف آی آر کو د ریاستي ادارو خلاف جمع نکړې شو نو بیا به د بلوچ یکجهتي کونسل سره تبا د قانوني چارهجویۍ حق حاصل محکمه داخله بلوچستان دا چې کم دینو دا به د راتلونکي کې آینده د پاره به په څه قسمه پر امنه او قانوني اجتماع باندې به دوی د طاقت استعمال نه کوي کوم پریس کانفرنس شوی وو د ډي جی آی اس پی آر کلیر کټ دا ویلي و چې دا پراکسیز دي نو بیا یو سوال دلته دا را پیدا کیږي چې بیا حکومت چې کم دی نو هغه څنګه دغه پراکسیز سره کېناستو او د هغې سره دا معاهده وکړه جی ګرانو کتونکو په لر او بر کې تاسو ته وایو هرکلی نن به موږ خبره کوو د بلوچ راجي مچي بلوچ راجي مچي چې کوم دی نو دا اصل کې د بلوچۍ ژبې چې کوم دی نو دا ټکي دي او د دې مطلب دا دی د بلوچیانو جرګه یا ورته ویلی شي چې د بلوچیانو عوامي اسمبلی نو څنګه چې تاسو ته به پته وي چې په افغانستان کې لویه جرګه ده داسې په دغه کې اسمبلی چې کوم ده د خلکو اجتماع راغونډ شي یعنې د ټولو بلوچیانو اجتماعي یو خبره ده نو د بلوچ راجي مچي چې کله موږ یادو نو د هغې مطلب دا دی چې د بلوچیانو جرګه د بلوچستان کې د گوادر په خوا کې دغه درنه چې کومونه دا د 11 ورځې جاری و د حکومت ور سره اختلاف پدې حکومت ورته وی چې تاسو په تربت کې وکړي خو د بلوچ یکجهتي کونسل یا بلوچ یکجهتي کمیټې چې دا بي واي سي نو د هغې اصرار په دې باندې و چې نه مونږ وځو او په گوادر کې به مونږ دغه جلسه چې کوم دی دغه اجتماع یا دغه درنه چې کوم دی نو دا به کوو د 11 ورځې د گوادر په خوا کې دغه درنه جاري وه او کومه چې نن راله په تربت کې په فدا شهید چوک کې دغه درنه چې کوم دی نو دا ختمه شوه درنه ختمه څنګه شوه اوله به خبره وکړو مونږ د بي واي سي بلوچ یکجهتي کمیټې چې کوم دی نو د هغې غوښتنې مین سوې اولنۍ غوښتنه د هغې دا وه چې بلوچ نسل کشي دي بنده کړی شي نسل کشي مطلب نسل ختمول د بلوچیانو ختمول چې کوم دی نو دا دې بند کړي شي یعنې بلوچیان چې کوم دي نو هغه دې نه ویشتلی کېږي نه دي هغې وجلی کېږي دي نه دویمه غوښتنه د هغې دا وه چې جبري ګمشدګیانې یا میسنګ پرسنز کېدل یا لا درکه کېدل یا لاپته کېدل چې کوم د بلوچیانو دی خاص کر د بلوچ ځوانانو او خاص کر د بلوچ سټوډنټس چې کوم دی نو هغه دې بنده کړي شي او درېیمه هغې وی چې د وسایلو دې منصفانه تقسیم وکړي شي بیا چې کله په دې باندې به تاسو کتلي په سوشل میډیا باندې په دې کې مختلف تقاریر شوي دي دغه درنو ته ظاهره خبره د ریاستي ادارو خلاف په هغې کنارې هم والې شوي دي د حکومت خلاف هم په هغې کنارې والې شوي دي خو بیا حکومت راغی او حکومت کېناستو د دغې بي واي سي یا د بلوچ یکجهتي کمیټې سره او هغوی یو معاهده وکړه دا معاهدې اووه نکات دي و پوینټس دي په و پوینټس باندې دغه معاهده وشوه لومبی پوینټ چې کوم دی نو هغه دا دی چې حکومت به یو 3 کسیزه کمیټې قایمه کړي ډېره زر جوړه دي کړي او کوم چې به د دغې بلوچ یکجهتي کمیټې سره به په دغې دې معاهده باندې عمل درآمد یقیني جوړوي یعنې د حکومت ته طرف نه خو بیا داسې نشي کېدی چې په حکومت کې به هغه بلوچ یکجهتي کمیټې چې دا به څوک کنټیکټ کوي نو د هغې دپاره یو 3 کسیزه کمیټې جوړه شوه دویم سیز دی د راجي مچي دوران یعنی د دې دا چې کومه د بلوچیانو دا جرګه وه دا د دې دوران چې کوم خلک گرفتار کړي شوي دي نو د هغې اف آی آرونه یا د هغې باندې چې کومې مقدمې درج دي نو دا به ټولې ختمې کړی شي دریم دا دی چې د درنې ختمولو نه بعد به نیټورک چې کوم دی نو هغه به بحال کړی شي تاسو به کتلي د دغې بلوچ راجي مچي نه داسې نوي نوي تازه تازه فوټیجز به نه راتلل ولې چې نیټورک ورته بند کړی شوی و موبایل نیټورک کمیونیکیشن څلورم پوینټ دا دی چې د راجي مچي دوران چې کوم شوي دي د خلکو نقصانونه د عوامي یعنی د پبلک املاکو ته چې کوم نقصانونه رسېدلي دي نو هغه به حکومت پوره کړي پنځم چې کوم دی نو هغه دا دی چې په راجي مچي کې چې کوم شهیدان شوي دي کسانو او کم زخمیان شوي دي
نو د هغوی اف آی آر کو د ریاستي ادارو خلاف جمع نکړې شو، نو بیا به د بلوچ یکجهتي کونسل سره تبا د قانوني چارهجویۍ حق حاصل وي. یعنی هغې بیا کولی شي چې لاړ شي عدالتونو ته او په هغې کې د عدالتونو په ذریعه باندې دغه اف آی آر چې کوم دی نو دا انشور کړي. شپږم نمبر پوینټ چې کوم دی دا دی چې محکمه داخله بلوچستان دا چې کوم دی نو دا به د راتلونکي کې آینده دپاره به په څه قسمه پرامنه او قانوني اجتماع باندې به دوی د طاقت استعمال نه کوي. اخیری اووم پوینټ چې کوم دی نو هغه دا دی چې حکومت په د بی وائی سی یا د بلوچ یکجهتي کونسل کمیټي شرکا چې کوم دی نو هغه به په راتلونکي وخت کې هم نه هراسا کوي او نه به د هغې خلاف کوم اف آی آر درج کیږي. یعنی داسې نه ده چې ګنې درنه ختمه شوه نو بس بیا به د هغې به سنګل آوټ کیږي او د هغې خلاف به کاروایي کیږي. نو دغه ته هم دغه خبرې یقین دهاني ترې اخیستې ده چې بیا به د هغې خلاف په څه قسمه د هراسا کولو یا د اف آی آر درج کولو کاروایي نه کیږي. یو خبره دلته کې دا ده چې وړاندې نه تاسو کو کتلي د بلوچ یکجهتي کونسل یا د کمیټۍ چې کوم مین مطالبات دي نو دا خو په ظاهره باندې د حکومت نه دي او حکومت ورسره کېناستو معاهده ورسره وکړه، خو دا په اصل کې چې کوم دي نو دا د سکیورټي ادارو سره دغه زیات تعلق ساتي یا تړون ساتي. په دې حواله باندې کو تاسو کتلي په لاست چې کوم پریس کانفرنس شوی و د ډي جی آی اس پی آر نیوز کانفرنس کړی و نو په هغې کې هغوی کلیر کټ دا ویلي ول چې دا پراکسیز دي، دا د دهشتګردو دا د بینډ آوټفټ چې ورته وایي یا کلدم تنظیمونه چې دا د هغې پراکسیز دي. یعنی دا بلوچ یکجهتي کمیټي چې یادوله هغوی نو هغه وی چې دا د هغې پراکسیز دي. نو بیا یو سوال دلته دا را پیدا کیږي چې بیا حکومت چې کوم دی نو هغه څنګه د دغې پراکسیز سره کېناستو او د هغې سره دا معاهده وکړه. ولې چې د حکومت سره یو معاهده وشوه نو د دې مطلب دا دی چې د دې ته څه نه څه یو قسم لا هغه لیجټیمیسي میلاو شوه. نو بیا څنګه کولی شي چې دغه شانتي معاهده چې کوم دی نو هغه د هغې سره وشوله. بهرحال دا به اوس وخت ثابتوي چې حکومت تر څه حده پورې په دغې سیس کې سنسیر دی چې په دغې معاهده باندې عمل درآمد وکړی شي. او بل طرف ته که وکتلی شي نو د بلوچ راجي مچي یا د دغې دوران چې کوم مطالبې شوي وې نو هغه داسې مطالبې وې چې د هغې سره یقیني خبره ده چې کوم پاکستاني هم د هغې سره دغه نه شو کولی، اتفاق یې ورسره نه شو کولی. ولې چې دا خو ملک دی او چې ملک یي نو بیا په هغې کې ته کولی شي چې ته د حکومت نه او د دغه نه خپل مطالبات چې دي نو هغه ته وکړې. نو داسې مطالبې چې کومې وې نو هغه بیا بلوچ یکجهتي کمیټي چې دي نو هغه مطالبې بیا تاسو وګورئ په دا کوم پوینټونه چې ما وویل نو په هغې کې هغه یوه مطالبه هم داسې نه ده چې ګنې هغه د هغوی داسې کړي وي چې ګنې د هغې سره اختلاف وشي. خو کیدای شي داسې چې هغې ډېرې مطالبې پکې داسې د وسایلو حوالې سره داسې به یې کړي وي، خو لکه دا حکومت چې ورسره کوم ټي او آرز جوړ کړل او په کوم سیز باندې میوچولي اګریمنټ وشو یا په هغې باندې اتفاق رای پیدا شوه نو هغه دغه 9 نکات دي کوم چې د حکومت دپاره قابل عمل هم دي او قابل حل هم دي.